السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. په نننۍ ورځ کې سره ډېره مهمه ویډیو شریک کوم. معلومات د دې په باره کې دي چې بیا څنګه او ولې پیدا کیږي او مور او پلار هغه کومه داسې لویه غلطي وي چې د بچی ھیجڑا پیدا شي. په کولو سره اولاد ھیجڑا پیدا کیږي. ټول معلومات د ځان خبرولو دپاره ویډیو د تر اخره پورې ګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زمونږ عمده چینل د سره سبسکرائب کړئ، باقي او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. دوستانو، زمونږ او ستاسو عمده ایمان دی چې الله پاک خوښوي چاته اولاد ورکړي، خو خوښه یې نه وي نه چاته اولاد نه ورکوي، حتی زامن ورکوي او چاته لورګانې ورکوي. خلک خو شته چې اولادونه یې بیخي نه وي. په هر حالات کې د الله پاک شکر ایستل پکار. لورګانو د زامنو نه پاس یو د انسانیت یو عجز مخ هغه هم شته چې هغې ته خواجه ساره وایي. خلکو ته د خندا د وجې ھیجړاګان وایي. په باره کې ویل کېږي چې د مغول سردار په وخت کې دوی ته سرداران ویل کېږي، که چې مخل به یې ساتل. د مغولو بادشاه د مخل ټول کنټرول دوی ته ورکړی. خواجه ساره نوم هم ورته د مغول بادشاه ټاکلی و. خواجه معنا سردار او ساره معنا مخل دی. مغول د حکومت نه پاس د دوی خلکو تثبیت شروع شو. دوی دغه شانته شول چې نن سبا خلک ورته د انسانانو نظر هم ورته نه کوي. دوی نن سبا د مجبورۍ نه په ودونو او په پارټیانو کې ګډېږي. دوی چې یا ضرر شي نو چېرته خیر خیرات غواړي. او اوس د سره د دې په باره کې معلومات شریکوم چې ھیجړاګان څنګه پیدا کېږي. کله چې طبیبي ریسرچ وایي مخنث ماشوم پیدا کېدل هم یوه بیماري ده. هغه نه د سړو په شانتې انداز کولی شي او نه د جینکو په شانتې انداز کولی شي، نه د هلکانو په شانتې انداز کولی شي، ځکه چې دا د جنسي کمزورۍ یوه ناروغتۍ وي، ځکه چې د ماشوم ته د پیدایش نه لګېدلې وي، خو یوه غټه بیماري هم ده. هغه شانتې ماشوم کې یا د نارینه یا د ښځو، موږ تاسو چې ورته ښځوټۍ وایي، هغوی خویبي پکې ډېر زیات وي. هغه ماشوم یعنې د کویوالي قابل نه وي او نه د واده قابل وي. خلک دوی ته د دریم جنس فکر کوي. کله هم همداسې خبره څه نه ده. ځان سره دوه جنسه لري، ښځه او سړی. که چې دا ساینسي تحقیق هم دا ثابت کړی دی. د ماشوم پیدایش کې نور هم ډېرې مسلې پیدا کېږي. ماشوم شل او ګوډ په سترګو ړوند نور مرضونو باندې هم اخته کېدلی شي. دا هم یو مرض دی. معاینې هم دا هم ویلي دي چې مشتنې په دوران کې د کویوالي کوشش وشي نو دغه شانتې اولاد هم پیدا کېدلی شي. باید د دې خبرو ډېر زیات خیال وساتئ. ھیجړاګانو ته په وراثت کې هم حصه ورکول پکار دي. نه چې د چا دغه شانتې اولاد وي ته به په وراثت کې پوره حصه ورکړل کېږي دی. دا د اسلام حکم دی. زموږ په معاشره کې ھیجړاګانو ته خلک په بده سترګه باندې ګوري او هېڅکله هم چاته په بده سترګه باندې کتل نه دي پکار. نن که څوک چا پسې وخاندي نو الله پاک به د هغوی په کور کې هم دغه شانتې مخلوقات پیدا شي، دغه شانتې اولاد پیدا کولی شي. چې د نورو انسانانو قدر پکار دی دغه شانتې د دوی قدر پکار دی، ځکه چې دا د الله پاک مخلوق دی. ډېر عاجزه انسانان دي. الله پاک مخلوق ته به هېڅکله هم په سپکانه سترګه باندې نه ګوري. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. خپل نظر سره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.